اما بعد دا آداب د خطبو ندي چې د حمد او د صلات نه بعد تسمیه او حمد او د صلات نه بعد چې کله شروع فی المقصود کوي نو د مقصود او د غیر مقصود منځ کې فاصله په ما بعد دا من سنن الخطبات او اکثر د اما بعدون رستو باعث علی التصنیف ذکر کی دا کتاب میں ولی کا حافظ ابن حجر صاحب در باعث علی التصنیف کوئی دلتا اما بعد فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث فائراوڑا ذکر مخی اما ذکر دے اما متضمن و مانا دا شرط لرا نفا جزائیه روختها دیر پارتا پویی چی اما کے مانا دا شرط پرتا او یاد دی وجن مولی سے فای ذکر اوڑا اسنا چی بعدو ان التصانیف تا مضاف نکی کفای نور آوڑی نو وهم دا چاو دا اضافت وو کنا چې دې جملې ته مضاف شي چې فای راوړه وهم د اضافت څه ختم شو ځکه فا جزائیه ده کنه او په مضاف الیه نه داخلي مضاف او د مضاف الیه په منځ کې خو شدت اتصالی لفظا هغه خو فاصله نه قبلای او فا جزائیه خو تقاضا د چا کوي د انفصال کوي چې ما قبل شرط ته او دا صدا جدا جملہ دا چی جزائیت اما بعد فإن التصانیف تصانیف جمع دا تصنیف تخا تصنیف و تالیف کی مدر تفاق کرنا دلتا بدرتا یو قیمتی خبر آور تصنیف تا تصنیف والی والی وجد تصنیف تا تصنیف ذکروی چی مصنف لگیگی او دغه کلام چې متعلق د دې علم نه دا صنف ګرځي دا د علم متعلق چې کومي خبرې دي دې نه څه جوړای دې نه یو صنف جوړای نو تصنیف معنا جعل الكلام صنفا یو کلام جدا جدا صنف جوړای نو ذکر ورطا تصنیف ہوئی فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کسرت تصانیف پا اصطلاح دا اہل الحدیث کی دیر شویو اصطلاح کو پی جانا اصطلاح پا لغت کی جمعوالی تا اور پا اصطلاح کے اتفاق قوم اتفاق طائفت مخصوصت على امر مخصوص نو اصطلاح دا اہل الحدیث فی اصطلاح اہل الحدیث نو طائفہ مخصوصہ پکر آگلا کرانا پا اصطلاح دا اہل حدیث کے یعنی پا عرف دا اہل حدیثوں کے قد کسرت دا تصانیف سب دیر شد للائمت فی القدیم والحدیث زیادو دا پارا دا ائمہ مخی زمانہ کے ہم او پا دی زمانہ کے ہم نفا من اول من صنف فی ذالکا نو دا اول دا اغچانا چی تصنیفی کرو پا دی اصطلاح دا اہل الحدیث کے سوکو القاضی ابو محمد الرامهرمزی فی کتابه المحدث الفاصل ورخا دا مقصد نہ دے حافظ سے دینوی چی اول کتاب پا اصطلاح دا اہل الحدیث کی قاضی سے لکھلے نا پا زمانے دا قاضی کی دیر خلق کتابوں نے لکھی گئی
خو چې اول کتابونه چا لیکلیو نو یو پکې داو فمن اولی ویلې اول نه دی ویلې من تبعیضیه په داخل کړ د من یو خبره معلومیږي چې په عصر د قاضي کې ډیرو خلکو کتابونه په اصطلاح د اهل حدیثو کې لیکلیو خو یو پکې دا قاضي ابو محمد دی هغه کتاب لیکلو المحدث الفاصل محدث هغه محدث چې جدا کول کې د په مابین د طریقې د طرق د حدیث کې او د سند د حدیث کې صحیح سند او بیکار سند پیژني هغه د پاره بدا کتاب ګور نوې اول ډیر خلک کتابونه لیکلو یو پکې دا قاضي ابو محمد رامو هرمزی لیکل کتاب خو زبردست وو لکنه لم یستوعب پورا خبره پکې نه استیعاب پکې نه سړی نه چې محدث فاصل جوړیږي نو د دې ډیرو امور ته ضرورت ده ډیرو آداب ته ضرورت ده او قاضي ابو محمد استیعاب نو کړه نو دا کتاب پورا کامل نو رازا والحاکم ابو عبد الله النسابوری بیا اول کتاب چې په دې زمانه کې لیکل او حاکم ابو عبد الله نسابوری لیکل نسابور علماوی دا په خراسان کې دا یو کله علاقه نسبت الى بلد مشهور بخراسان امام حاکم سے افضالی کل حاکم سے وہ زبردست کتاب پہ اصطلاح اہل الحدیث کی لکھل لیکنه لم يحذب ولم يرتب لیکن نیت محذب کړو او نیت ترتیب کړو تهذیب او ترتیب یو ډیر مرتب نو فائدہ غستل تر نگران وتلاه ابو نعیم الاصفهانی بیا اتباع کړ د امام حاکم امام ابو نعیم اصفهانی هغه یو کارو کو فعمل علی کتابه د امام حاکم سے په کتاب کارو ما تاسو نه تصنیف طریقې سودی دعا یا چې اول نه یو تصنیف کې ابتکار وکي یا د بل په کتاب باندې کار وکي نو ابو نعیم اصفهانی د امام حاکم سے په کتاب کار وکړو مستخرجا پدا سے حال کې چې مستخرج د احادیثو یا دا قواعد امام حاکم سے کوم کتاب لیکلو نو ست پاتیو نو هغه باقی چې کوم پاتیو نو هغه د ولیکل مستخرج خو مستخرج خو بیا ټول شیونه پکې ابو نعیم مون لیکل وابقى اشیاء للمتعقب او پرې خود ډیر شیونه د پاره د رستنه خلکو دراتلونکو خلکو له پکې تحقیق ته ځای پرې او یا د متعقب نه مراد معترض ده د په زمانه کې چې کوم معترضینو هغه د پاره پکې لار پرې ثم جاء بعدهم الخطيب ابو بکر البغدادي د دوی نورست بیا خطیب ابو بکر بغدادي را راي اچھا چې قاعده بغدادي لیکل د دادی لیکل ازمږ استاد ملګری وی قاعده بغدادي چا لیکل د لیکل خطیب سے خطیب لوی عالم دی دلته موږ ته پته لګي همغه تاسو سره ډیر اورل امام صاحب باندې ډیر رات کړه دریو محدثین و سره ډیر امام صاحب سره ورانه یو د امام بخاری استاد ابو بکر ابن ابي شيبه داغه کتاب د مصنف ابن ابي شيبه هغه کې باب د باب الرد علی ابي حنیفه باب الرد
علی ابي حنیفه. نبی زاهد کوثری سے دی الله تعالی خوشاله کی. هغه بیا ابن ابي شيبه ته جواب کړه النکت الطریفه او اوس ته ابن ابي شيبه په اخر کې ملاویږي اتم جلد کې شته رساله او ابن ابي شيبه چې څومره اعتراضونه کړي عمدته جواب کړي د کتاب چې امام صاحب کومه مسله د کوم شینه استدلال کړي نو صاحب کتاب کې شته نو د زیاته په دې کړه دومره لوی جرأت باب الرد علی ابي حنیفه. دیم ډیر تعصب چې کړه امام دارقطنی کړه هغه صفاوی و ابو حنیفه ضعیف په دې روایت کې ابو حنیفه راغله او ضعیف. دریم نمبر دا د په تاریخ بغداد کې ما سره شته د امام صاحب تاریخ چې وګورو دومره زیاته کړه چې دومره به چانه خو زاهد کوثری سے پیرد نکلے تأنیب الخطیب فیما ساقه علی ابي حنیفه من الاکاذیب هغه بیا ځان تواله بیا یو غیر مقلد لګیدل دی او د تأنیب الخطیب جواب وکړ په التنکیل سره او قسم دې چې ماشومان به مر پورې وخت خبرې کولو ته جواب نه وایي خبره په دلیل ثابت ہے. د زاهد کوثری سے خبرې تو ګورو د غیر مقلد تو ما خپل اراده دا و چې زه به تنکیل جواب کوم به مرته دې تیر شي دی به زم ساړی امام جواب وکړه چې زما د کتاب خلق جواب من په نګت د کار خبرې پکې نه نو زه خپل د نړۍ خبره لکار شی یو حد لري او تام د مکمل د حد نه خبره وشته رازا. ثم جاء بعدهم الخطيب ابو بكر البغدادي فصنف في قوانين الروايه فقوانين د روایت کی تصنیف کو کتابا سماه الكفايه في قوانين الروايه دا د کتاب وفي آدابها او د دې په آداب کې کتاب لیکو سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع الجامع لآداب الشيخ والسامع. وقل فن من فنون الحديث او ډېر کم دی یو فن د فنون د حدیثنا الا وقد صنف فيه كتابا مفردا بلا ډېر کم فرونه دي چې د پکې کتاب نه لیکل بلکې په هر فن کې د کتاب لیکل بیا خاص کر د فنون د حدیث او فنون الحدیث څومره دي خبره امام نووي صاحب وی 15 فنون دي صرف علم الحدیث او پاکستانو کې خطیب بغدادي څخه کتاب لیکل نفکانا د چې د کتاب لیکل شو کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطه ابو بکر ابن نقطه وی کل من انصف سوک چې انصاف کوي چام چې انصاف کوي نو علما غپو شوه ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبه محدثین پس د خطیبنا دی ټولو اعتماد کړي په کتابونو د خطیب څومره خلک چې کتابونه لیکي نو د خطیب د کتابونو نشوي نه راوړي عیان فصل کې بچي وتا چاته بچي او د بچي د وړو بچو اعتماد په پلار نه مزدوري کوي د کالیو غم ور سره نه د ډوډۍ غم ور سره نه د چیکا غم ور سره نه د خوراک غم ور سره نه ولی اعتمادا علی ابي نزک ورته عیان نو كل من انصف علم ان المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه
دی ټول اعتماد کړي په کتابونو د چا د خطیب صاحب څنګه چې امام شافعی رحمه الله فرمایي الخلق كلهم عيال ابي حنيفه في الفقه ټول خلق دا د امام سے په فقه باندې اعتماد کوي دا عیال په معنا پوه اعتماد تا وای بچیو ته عیال ولې وای ځکه چې د دې ټول اعتماد پچای په پلان کړ نو څومره خلق چې د فقه مسلې کوي او د قران او د سنت نه مسلې روباسي اصل کې د دوی اعتمادي په قواعد د فقه کم چې امام صاحب داغه تاسیس کړي د ځان نه نشي کاوه ثم جاء بعضهم د دې ټولو رستو راغله بعض من تاخر عن الخطيب بعض هغه چې د خطیب نسو رستو فاخذ من هذا العلم بنصيب نو وغست د علم نصيب نفجمع القاضي عياض یو پکې قاضي عياض رستنه قاضي عياض جمع كتابا لطيفا سمى الالماع پړقیدل لمعات جوړ ده مسمى او بل و ابو حفص میانجی جزءا اغم یو جزء لک یو جل نمه ده ما لا يسع المحدث جهله اغه خبري چې محدث د دې طاقت نه لري چې زدي پدې نه پوه شو او دا دې زما په مجهولات کې پاتې وامثال ذلك من التصانيف التي او امثال داغه تصانیفنا اشتهرت چې مشهور شوی وبسطت او بعض التصانیف ډیر وګد شوی دی او خار شوی ليتوفر علمها چې علم داغه پوره شي واختصرت او کله کله دا تصانیف مختصر کړي شوی دی لتيسير فهم ليتيسر فهمها چې داغه فهم شي ان بعض کتابونه په علم کې وګړي دي چې پورا علم پکې ذکر شي او بعض کتابونه داسې دي چې هغه ډېر مختصر دي چې سړی ته داغه فهم آسان شي الا ان جاء الحافظ الفقيه خبر روان او تر دې پورې چراغ حافظ فقيه تقي الدين ابو عمر عثمان ابن صلاح عبد الرحمن الشهر زوري شهر زوري را شهر زوري چې ده د موصل او د همزان په منځ کې دا یو خار ده هغه ته شهر زور وای او د دې غټ ولایت چې ده نو هغه مراغه ده شهرزور ورته ولي د دې کلی د بانی نوم د زور ابن الضحاک دا کله زور ابن الضحاک جوړ کړه ځکه ورته شهرزوري وای نزیل دمشق سمانا اے نازل مسکنه فی اوسیدل دلته کوس کړي نو د دمشق چې ده دا مدینه عظیمه بالشام شهیره شام کې چله یو غټ خان نفجمع حافظ فقيه تقي الدين ابو عمر عثمان ابن صلاح دا اصل کې د پلار لقب د صلاح الدین نو ذکر د ابن صلاح دا د عبد الرحمن لقب ده او عبد الرحمن د پلار د عثمان د جمع لما ولي تدریس الحديث بالمدرسه الاشرفيه هر کله چې اوس پارل شو دتا هغه تدریس د حدیث په مدرسه اشرفیه کې نو سشه جمع کړ فجمع کتابه المشهور جمع کا خپل کتاب مشهور فحذب فنونه داغه فنون سکو داغه ته تهذیب ورک
کتاب نوم درځي مقدمه ابن صلاح ورته مقدمه ابن صلاح فحذب فنونه واملأه شيئا بعد شيء او بیان به شاگردانو تکاو لگ لگ صحیح سنن سبا سماجیگر سسا نکات بے ترتیب شو شاگردانو ته چې موږ سبق وایي کله تقدیمو کی کله تاخیرو کی کله د ځان نه پکې شینو کله لګرا کم کی دس کی کنه دم شاگردانو ته د دې املا کول لګ لګ فلهذا لم يحصل ترتیبه د دقه وجنه د دې ترتیب څه شو دا حاصل على الوزن المناسب او واعتنى بالتصانيف الخطيب المتفرقه دا عثمان ابن صلاح لګید په دې مقدمه د ابن صلاح کې اعتماد کړو په تصانیف د خطیب باندې خطیب خو ډېر کتابونه لیکلو نو د خطیب بغدادي ډېر کتابونه ولیکل او دا مطالعه کړ او دا غینه دا کتاب جوړ نو واعتنى من اهتمام یو کد مطالعه او دا غینه دا مسلو در اغستلو په تصانیف د خطیب باندې کوم چې متفرق نفجمع شتات مقاصد نو هر کتاب به کتو نو جمع کړه مختلف مقاصد دا غي وضم اليها من غيرها نخب فوائدها یوازې د خطیب کتابونه نه دې سره به یو ځای کړه نور غوره فواید نخب معنا مختار قیمتی فوائد نفشتما فی کتابه ما تفرق فی غیره نو په خپل کتاب کې هغه شی راجمع کړه چې نور کتابونو کې خواره واره پراته فلهذا كفر الناس عليه دقه وجده محدثین مقدمه د ابن صلاح ارسو ګوري ما سره ارسو په حدیث درس کوي نو مقدمه د ابن صلاح ګوري وسارو بسیری او دی علماء تگو کو پتک دشا د ابن صلاح فلا يحصى كم نازم له شمار کې ناراض چې څومره ترتیب کوونکې د مقدمه ارچا او تخپل ترتیب ورکړ و مختصر ډېر خلک داسې دي چې د مختصر کړه ده ترتیب ول چا ورکړ لکه عراقی شو او قاضی شهاب الحدلی شو نور علماء دا ناظمین د دې مقدمین و مختصره بعض علماء د دې اختصار کړي لکه امام نووي حافظ ابن کثیر سے و مستدرک علیه بعض دا سیدی چې استدراک پکړه سمان کم خبرې چې دغه نه پاتې وي خطیب دی نو هغه داته پاتې دغه پکې لیکل زائد علی یو عالم دی بلقینی ورته هغه په مستدرک لیکل او یو بل عالم دی مغلطائی ورته هغه په مستدرک لیکل و مختصره او مختصرم سم ډیر دي بعضو په دې مقدمه کې اختصار کړی و معارض له او بعض داسې دي چې مقابله د دې کتاب کړی یو عالم دی ابن ابي دم ورته هغه داسې کتاب لیکل په مثل د کتاب د ابن صلاح ودا سي کتاب په ضمن لیکل نو معارضه کړي دا و منتصر او بعض داسې دي چې دفاع کړي د کتاب د چا د ابن صلاح لکه خپل حافظ ابن حجر صاحب هغه د مقدمه د ابن صلاح سره کړي دفاع کړي نو فسألني بعض الاخوان ان الخص له المهم من ذلك فلخصته في اوراق لطيفه سميتها نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر نو بیا رانا سوالو کو بعضو چې ز تلخیص کم دا مهمو قواعد دغه مقدمه نه
نو ما تلخیص کو په یو څو اوراقو کې او نوم یې ورته کې خو نخبة الفکر فی مصطلح اهل الاساس على ترتیب ابتکرته په داسې ترتیب چې ما دا غي ابتکار کړ د چانه میا خز نه کړ وسبیل انتحجته او دا غلال سره چې ما دا غي څه کړ هغه ما جوړ کړی دا خسته کړی مع ما زممت الیه من شوارد الفرائض سره د دین چې دې سره می جمع کړه دا مختلفو فائدونه ملغلرونه وزوائد الفوائد او د زیاتی فائدونه نفرغ الی ثانیا ان ادعو علیها شرحا وسنزهة النظر تسی نو اول نخبة الفکر لیکلو بیا پاغی شرح لیکل نزهة النظر بس اللهم صل على سيدنا وبارك